सबक नंबर 8 ख्वाब लिखो। हाँ स्वाद शो मंग ख्वा लिखो। यादो साथई ख्वाब अस्तासु हमेशा द दे लाइन न बर राजी। ठीक शो ख्वाब दे लाइन न बर राजी द दे लाइन न कत दे लाइन न बरा और दागी वजह दादा چې کله زمونږه سواد پسې ख्वाوي نو کما نونغونه چې زمونږ ختلی وي ټیک شو دا په اق نونغونې پسې زی دا توا یعنی دلته زمونږ هغه توا جوړیږي لکه داسې تصور کیږي لکه دا نونغونه چې په دې سواد ورغلی وي په حساب ورسېدی نو توا به ستاسو بره راځي دا داسې تصور کیږي لکه کوم سواد چې موږ دلته پاتې کړی دی نونغونه دا نونغونه چې پرېږدي دا ډایرکټ د دې نه دغه توا جوړیږي حساب پوهېږئ دا توا به ځکه بر راځي ټیک شو د توا زه خو معلوم کو کنه اوس موږ لیکو توا یادو ساتئ دا فاصله تاسو سره څو ده دا 3 قطه ګرام څلورمه حساب تاسو دا لاین بره شروع کوئ د توا څومره څلورمه حساب بره شروع کوئ ټیک شو او الف په جوړ کړئ ټیک شو څلورمه حساب د خطه 1/4 او توا به شروع کړئ ټیک شو الف په ځان ته جوړ کړئ څه به جوړ کړئ الف په دومره مقدار کې جوړ کړئ چې کله تاسو کراس کېدئ چې تاسو سره یو قط ځای پاتې کېږي الف اول جوړ کړئ ټیک شو بیا قط کېدی په داسې حساب چې تاسو سره څومره ځای پاتې کېږي یو قط ځای پاتې کېږي ټیک شو خپل الف برابر کړئ اوس په زه تاسو پوه کړم ټیک شو دا ستاسو الف شو دا راځي داسې دا بدلته یو قط ځای موږ سره پاتې شو نه یو قط ځای موږ سره څه پاتې شو دا موږ سره یو قط ځای پاتې شو دا قط والی خپل کمپلیټ ټیک شو کراس به راولې توا به کراس جوړېږي که نه ټیک شو اوس به دا لاین هم دې ته راغلی دلته به لږ سوچ کوئ ښه او دا لاین هم دې ته راغلی ټیک شو اوس چې باقی زه کوم ځای جوړوم هغه لاینونه به هم دې ته راکټ کېږي ټیک شو دې ته به هغه دواړه راټرن کېږي کوم چې زه اوس به جوړوم دې ته ټیک شو دا قط تاسو واغسته د دې ځای نه به بیا شروع کوئ قط په ځان ته کېدی ټیک شوه په دې حساب باندې او د دې له پاسه چې تاسو کم حساب جوړوئ ټیک شوه نو هغه به هم دې ته تصور کېږي چې دا دې ته راکټ کېږي کوم لاین ته کوم چې دا کراس راغلی ټیک شوه ستاسو دا لاین به هم دې ته راځي یعنې ستاسو څومره لاینونه چې راغونډېږي هغه به ټول دې ته راځي ښه دا کوم کراس چې تاسو قط اخیستی دی دا لاندې لاین هم دې ته راغی ټیک شوه له پاس هم دې ته راغی او دا دواړه لاینونه هم دې ته راغله دا ستاسو مرکزي ځای شو ستاسو ټول انحصار په دې لاین شو ټیک شوه اوس پاتې شو دا بله حصه نو بله حصه کې به تاسو اقره دغه والی هغه را به والی کومه چې هغه دال سره مونږ اغستې اولنۍ پړې دا چې ما تاسو ته کومه ویل وه هغه را به جوړه کړئ ټیک شوه نو هغه به ستاسو څه جوړ کړي هغه به ستاسو توا به تاسو له څه کړي مکمل به تاسو له توا کمپلیټ کړي خبره خو ذهن کې کینی که نه دا ستاسو توا جوړه شوه څه جوړه شوه توا جوړه شوه اوس که دی تاسو دا قد داسې جوړ کړئ نو تقریبا دی د نیمې نه یو خط زیات راځي ټیک شوه او که دا موږ ناپو کو دا ناپه نو دا تقریبا تر دې ځای څو راځي یعنې که دی موږ داسې ناپو کو ټیک شوه 1 2 ټیک شوه نو دی تقریبا نیمه حصه برته الله 2 قطه دې ځای پورې شو ټیک شوه او یوه حصه ټیک شوه الف په تاسو ځان سره الی ټیک شوه دومره فاصله کې به الی چې دا حصه درته پاتې شي یو قط لاندې پاتې شي ټیک شوه کومه یو حصه چې بره لکه یو قط خو تاسو سره دا راغی که نه 2 قطه دا راغله ځان په خبره پوه کړئ یو قط دا راغی 2 قطه دا راغله 3 قطه ستاسو الف پوره شو که نه دا چې کوم اضافي ګوټ پاتې شو دا یو حصه دا راغی په خبره پوه شوئ یو قط ستاسو دا پوره راغی ټیک شوه 2 قطه ستاسو دا پوره شو یو قط 2 قطه ټیک شوه دا فاصله څو شوه ستاسو دا ستاسو شو 2 قطه یو قط ستاسو دا شو دای یو قط دا شو ټیک شو ستاسو 3 قط الف پوره شو دا فاصله چې پوره شو دا ستاسو د الف بره وته دی ټیک شو هغه فاصله ستاسو دا راووته یو حصه ټیک شو او دا به څومره وي دا به وي دا به د نیم خط نه زیات وي ټیک شو نیم قط نه د قط یو حصه 1/4 ټیک شو 1/4 به دا بره خیږي ښه
او دا ټول به دې ته راغونډېږي. خوا دومره ګرانه نه ده، خیر بهرحال لږ ګوتې پرکټس غواړي، دومره ګرانه نه ده. ټیک شوه. او دا حصه به څومره وي؟ دا به قراره ده کومه چې تاسو لیکل. ټیک شوه. دا به یو قط وي. ښه، یو قط نه به نه زیاتوئ، 1 قط دا فاصله چې ده. ټیک شوه. او دا فاصله به څومره راځي تاسو سره؟ چاک مات شو بیا. دا به تقریبا دا به هم ستاسو یو چاک راوالم. که د دې نه تاسو دا حساب وکړئ که نه، نو یو قط او تقریبا دا به دې لاین ته رارسي. نو چونکې په دې لاین باندې دی راځي تقریبا یو حصه ترې بار کېږي، پاوکم 2 به ورته ووایو. ټیک شوه. سو پاوکم 2 کته به تقریبا دا راځي. څومره؟ پاوکم 2 کته به دا ستاسو راځي. ښه، ټیک شوه. عین ورسره ولیکو که نشته ضرورت دغه به ووایو، هغه بل مونږ شروع کړو. ټیک شوه. پرونی من خو ځان پوه کړی سوال یې منې که نه، نن به دویم ووایو ځکه واړه هم کم دي، ماویه هم نشته، نو بیا به هغو ته بیا مسله جوړېږي. عین ورسره دا خوا د دغه ځان سره یاد کړئ، دا یوه دا پاوکم 2 تقریبا. ټیک شوه. ډېره غټه نه چې بیا به د موره نه ښکارېږي. ښه، دې من ځان پوه کړو، پوه شوی پې. پرون مونږ لس دغه ذکر کړي وو که نه، او هغې ته څه نوم ویلی کېږي؟ رموز اوقاف. ټیک شوه. دا ته ولیکو عارفه. ښه پوه شو. رموز اوقاف کې مونږ پرون ویلی سوالیه، نن به مونږ نمبر 2 وایو. ټیک شوه. او د هغې وجوهات په ذکر کوو چې دا په کوم ځای کې راځي. او هغې ته اردو کې څه وایي؟ هغې ته اردو کې وایي ختمه. څه ورته وایي؟